سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. پاک نبی خیر البشر زی مدینی تا پاک رسول نبی خیر البشر زی مدینی تا دا ہجرت کوي د جنت دی باغ چیتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمان اسلام عزت مند مسلمانانو، اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا د جمعہ مبارک ورځ دا عظیم و قدرمند میاش مبارک دا سفر شروع دا دا ہجرت واقعہ مختصر الفاظوں کے ځکه دا ډېره اوږده واقعه ده. هغه مختصر طریقې سره ستاسو د وړاندې پیش کومه چې تاسو د خپل نبی پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم شان او پیژنئ او هغوی چې د دین اسلام دپاره کم تکالیف برداشت کړي دي هغه تکلیفونه وګورئ. صحابه او د مدینې منورې خلکو چې حضور پاک له کومه مینه ورکړې وه هغه مینه وګورئ. په غار ثور کې تیر جمعه مبارکه دې ځای پورې بحث شوی چې حضور پاک په غار ثور کې او صدیق اکبر صاحب له مار ټک ورکړی او مار خوړلی و.
بیا حضور پاک علیہ السلام داغي هغه خپه باندې خپل لعاب مبارک پورې کړل او صدیق اکبر صاحب ته الله صحت ورکړ. کله چې حضور پاک علیہ السلام غار ته دننه شو نو د غار په کوم طرف چې ننوتلیو نو په هغه طرف هغه جولاګي هغه کې جاله جوړ کړه او هغه جولاګي په هغه جاله کې ان خطه چې کافران راځي ګوري ځکه د جولاګي جاله له چې معمولی تلیم یو سناغه جاله شلیږي خو الله تبارک وتعالى چې د خپل پیغمبرانو او د بندګانو حفاظت کوي یو طریقه او ذریعہ و ترا پیدا کی جولاګي رالو پاغه کې جال جوړ کو او داغه جال په مس کې ان خطو اوس کافران رال ګوري غار کے دنن دا اللہ محبوب پیغمبر دے و سر صدیق اکبر سے مبارک دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چدا سلام دی نظر واچو دا کافرانو دخپو پیزار اولی دخپی اولی دے چی کافران راغلی دی ولالی ولال دی دا غار نا آغا طرف تا ولال دی صدیق اکبر سے باندی یر غالب شوا چی حاسی نمونگو بینی دا اللہ محبوب تا ضرر ورگی اللہ تبارک و تعالی خپل نبی تا حضور پاک تا جبریل علیہ السلام را لیم دا قرآن عظیم و شان دا آیات پیش کئی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اے زما محبوب پیغمبرا تاثر پر غار کی جکم ملگرے دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دتو آیا چی اریگمو اللہ تبارک و تعالی دتاسو سر ملگرے اللہ دتاسو سر دی گبراویگمو یریگمو کافران چیو قتل چی دی کی خود جال جوڑ شوی دی نو که پدید دنن ننوطلی وی دی غار تا خدا جال بشلی دلی کنا نو پدید ندی دن نشوی ہو رہی پدید دن نشوی ندی جو لاگی پا آغا وقت کی کمال کرے جو لاگی پا آغا وقت کی کمال کرے دا غار سور مخیط جال جوڑ کرے او خپل ځان پکې د څوکیدارې د پاره خلولې دی اورې چې څوکیداریو کی ځکه چې کافرانو قتل چې جال لګېدلې او جولاګي ورکین خطې نه پدې خو دن نه لیدلې دا مخامخاش لیدلې چې پدې دن نه کېدل نو خپلو کې فیصله وکړه وی دې کې دن نه نشته اورې الله حفاظت کی ها د جولاګي جاله په خلکو ډیره بد لګي چې کم ځای کې لګېدلې وي او داغه دا کار دی چې فوري خپل جال تیاری بس او چې کله ورکې جولاګي انختی نو څوک ور باندې گزارم نه کوي اورې مچ شو ماشې مچۍ شوه ډمبر شوه دا خلک مړکۍ ولیے او راغزاری اعلان دے خود جولاگی چه احترام او قدر خلق کی ذکر اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پیرداری کرے رہا
په غار سور کې خپل جال جوړ کړی دی، هغه کې انخته دلې دریش پیتری ورځې روایت کې چې الله محبوب پیغمبر په دې غار سور کې تیر کړي. بیا د هغې نه بعد په هغه طرف باندې کوشوي د مدینې منورې په طرف باندې دی چې یثرب به ورته ویلې، د بیمارو کور به ورته ویلې. هلته مدینه منوره کې خلق خبر دی، صحابه خبر دی، معصومان خبر دی چې د الله محبوب پیغمبر په هجرت را روان دی، د مکی معظمین را روان دی، مدینې ته راځي. استقبال د پاره خلق راوتلی دي، استقبال د پاره خلق راوتلی دي. الله تبارک وتعالی دې مو ټول مدینه منورې ته بوتلېږي. پلار چې کوم غرونه راځي او کوم سفر دی 400 میله صد باندې مزل دی، او دا مزل په ګاډي کې خلک کې او تنګيږي، او د الله محبوب په سفر روان دی. صدیق اکبر سے وسره دی، لار کې ډیر واقعات مخه تراغلي، او تاسو تماوي چې هغه مختصر خبره به کوم چې تاسو ذهن والی. د الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت کړي، د یثرب خاریه به ورته ویلا. مدینه منوره ته چې کله ځي یو غر راځي پلار کې، سنیا غر ورته ویلی شي. آغا غر باندې چې په دې زمانه کې ګاډې بروخیږي، لاندې مدینه منوره ښکارېږي. د مسجد نبوي شریف منارې په نظر راځي، دا عاشقانو زړونه ټوپونه وخي چې مدینه منوره ورسېده. کله چې د الله محبوب پیغمبر پاغه غر باندې وخته، د مدینه منورې معصومانان او ځوانان برونو تختلنی، ګوري د الله محبوب پیغمبر په نظر باندې رالو. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ وسره را روان دی. دې کې تاسو ته یو خبر وکم، د سلیمان علیہ السلام تخبه په هوا باندې ته، سلیمان علیہ السلام تخبه په هوا باندې روانو، پیریان او دیوان او انسانان ټول به سره په تخ باندې ناستو. معمولی تخ نو ها، یو خوا پیغمبری دا بل خوا بادشاہی دا، پیغمبرم دیو بادشاہ وخم لے، تخ باندې روان لے، د مدینی منوری پلار باندې تیریږي. دې ته یثرب ویلی شي، یثرب به ورته هغه وخت کې ویلي. کله چې د مدینی منورې حدود رالل، پیریانو دیوانو ته وی تخ په ځمکه باندې کې سلیمان علیہ السلام د تمام لخکر سره پیاده روان شو، تخ نکو شو، پیاده مزل کوي روان دی. چې کله د مدینې منورې د حدودو نه بهر ووتلو، بهر ووتو د مدینې حدودو نه، اوس زمون نبی دنیا ته راغلی نه دی. سلیمان علیہ السلام دور دی په هغه وخت کې، او کله د مدینی حدود نه اوته نو تخ واپس کېښودی شو، په هغې باندې سلیمان علیہ السلام وخته، لښکر ته وی تخت راخیږي. یو کس پکې جواب ورکړي، زه تا نه د الله پیغمبر تپوس کوما،
ستاسو تخ ټول عمر په هوا باندې چلی نن ولی پدې لګ ټوټه کې پدې لګ مزل کې تاسو تخ پزمک باندې کوس کو سلیمان علیہ السلام وته مسکی شو ډیر خط پوسو پختنه دی وکړه زب جواب درکم دا هغه وطن له دیتا یسرب وی د بیمارو وطن له کله او دیتا با آخر الزمان نبیو پیغمبر راضی د مکین بهجرت کی مدینی تب راضی بیا دا هغه په زمانه کې بعدی تب مدینه منوره ویل شي اوس خو تا مونږ تاسو ته یې سره ښکارېږي بیا به مدینه منوره وي هغه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په دې لارو کوڅو کې ګرځي په دې لارو کې به ژوند او زندگی تیریږي د هغه قدمونو احترام مې وکړو د دې وطن احترام مې وکړو ما وی دلته به هغه نبي وخت تیری چې د هغه د مخه الله تبارک وتعالی تمام دنیا پیدا کړی هغه نبی بدل ترازین احترام او قدر میں کو ماوی زما تخ په هوا نزی تحملان دې زکه کوس کو چې دې کې بد الله نبی سیږي په دې مدینه منوره کې حضور پاک د سنیات غرنا لاندې کوزیږي مدینه منوره ته کوزیږي دلته یو شاعر فرمائی دغا ہر کلی وائی پدی جبا وائیگی راش مدینے تا انصار تان قربانیگی نرد نبوت دے پر اخسارو کی زلیگی راش مدینے تا انصار تان قربانی گیا یو شاعر ډیر خکړې پدې ده کې ویلي دي ګلا چې راځي والا ګلان ځان سره راولای صدیق عمر عثمان شیر یزدان ځان سره راولای نو دغستا یاران کلان لتان جدا کیگی دغستا یاران کلان لتان جدا کیگی راش مدینے تا انصار تان قربانیگی نرد نبوت دے پر اخسارو کی زلیگی راش مدینے تا انصار تان قربانی گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چکلا مدینی منورے تلان دی کشو خلق استقبال کی چاوی حضور پاک با منکر ملموی چاوی منکر با ملموی ځکه هر چا خپل خپل کور خیسته کړی دی په صحابو کې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ یو غریب صحابي و هغه خپل کور مزیدار کړی دی خدا یقین نشته چې حضور پاک به مونږ کرا راشي ځکه چې مالدار صحابه کرام شتا او دا اللہ دا محبوب فخر دی چا کرا ملمستیا کی چا کرا قدم ایک دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا مدینی منوری خلق تیوی زما اوخ پریدے زما اوخ مامور دا د چا په دروازه چې اوخه ودرې دا زبل رمبې ملمه هغوی کرایما د چا په دروازه چې
زما اوخ مبارک ادریدا زبروم بی ملماغی کریم اوخ روان دا دا اللہ محبوب پیغمبر ور باندې ناز دے شات د مدینی منوری چکم استقبالی خلق دی ټول ور پسی مسجد قبا مدینہ منور کی یو جماعت دی پہلا مسجد قبا دے دالوانبی جماعت حضور پاک جوڑ کرو پا مدینہ منور کی مسجد قبا و طویلی شی 2 رکعات چې ورکیو کې د یو عمره ثواب دی 2 رکعات نفل پکیو کې د یو عمره ثواب په ملاویږي دغه مسجد قبا حضور پاک په خپل لاسونو مبارک جوړ کړی دی دې سره خوا کې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کورو ټول خلک حیران دي چې او خبر چا کوم صحابي کور ته دي دارک او خلالا دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازی تنزدی شوا غریب صحابیو پٹولو کی او بس حضور پاک داغی نکوشو ویزبا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کرم المیما جکا زما او خدا پیسلہ کرے دا نو حضور پاک مدینی منوری ته هجرت کړی دی د مدینی خلکو دومره خواږه ورکړل دونه مینه محبت وسره کو چې حضور پاک آلته دفن هم شو دونه محبت وسره د مدینی منوری خلکو کو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور دوچت کور دی یو لاندې بل باندې حضور پاک تا ملمستیا ورکی دا اللہ محبوب تاسو لاندے پاتے کیے گے تاسو برا پاتے کیے گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وے اے زما صحابی زبلان لیو سیگم زکا خلق رازی لاندے بما سر ملاقاتو نکئی ملاقات بکئی او بار مسلمانان هم ولال دیو کافران هم ولال په تماشه د حضور پاک دا سه خلق پکیو چې مانونه راوړي نو د حضور پاک تماشه تلاغلیو حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله کیلا صدمه وکړه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه یو کاسد روټه وروړه سرید و تویش روټه په خوراک ماته کړي وا د 2 کسانو خوراکو ځکه 2 ملمانه دی یو صدیق اکبر سے دی یو حضور پاک دی هغه کاسه کی خو ته قربان دا استاس ملمستیا دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شان خاون له ورته وی اے زما صحابی استاد قبلی چې څومره مشران خلق دی ټول مشران روغواړه ټول مشران روغ والا استاد قبیلی چې سونه مشران دي ټول روغ والا مال راولا قربان اغي بیا راضی یا بن راضی تاسو باندې به ایمان وروړي یا بن وروړي ایمان وروړي خپل کار دی خو مال راولا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کی ادرد اعلان کی زما د قبیله چې څومره مشران دي ټول دن ناراضه 10 کسان دن نرال کېناستل حضور پاک تشریف فرما دے ملاقات شي ایمان لاراولنه 10 کسانو کېناستل حضور پاک وتوی 15 کسان دي کاسیه تکینه دا روټه اخره او بیا زه 15 کسان به دا غدیر شونه کینول او کاسه ختمېده نه چې کله هغه 10 کسان خماړه شو نو کاسه پرته مکه شان ډکه بر 10 کسان را نږدې شو ته د الله محبوب پیغمبره چې په دې یو کاسه کې دومره کمال پروت چې څوک خلاصول نشي چې تاسو کې بسونه کمال یوري
دیرش والا کسانو سرکرده کسان دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا قبیلی کسانو ایمانو مسلمانان شو. حضور پاک وی ورش نور تاوازو کا سلویخ کسان نور رو غختل. حضور پاک وی پینز شپش پک کسان دی یو کاسی تکینے آغا سلویخ کسانو مالو شو. چاگی او قتل چی دیر شو کسانو مخ کے کاسا ختم نکلا مونگم ختم نکلا او دغا دیر شو وانا کسان پا ایمان مشرف شو. دا اللہ محبوب پیغمبر مونتم کلمہ بیان کا سلویخ کسان پا کہ اغم مسلمانان شو. دیرش او سلویخ سو شو او یا کسان شو. حضور پاک ابو ایوب انصاری ورش نور راولا پدی چمگوان کی اگر سون کسان چراوستی شی. نن بدا یو کاسی موجزه گوری چی دا اللہ نبی اللہ سمر طاقت ورکڑے پتہ بلگی. دیرش کسان چکم دے نور رالل سلویخ کسان نور پیوزیر سلویخ کسان کین آستل او کمو کسانو چی ایمان راوڑی دی اغا او یو کسانو اوی دمرا خوشحالی دی بہر آنگل کی ناستی دی سلویخ تو کسانو تاوی چی تاسو خود مدینی منور اغا خلق یہ دیر سخ خلق یہ خدا اللہ محبوب اللہ دمرا شان ورکڑی دی چی صرف یو نظر و توگو تب پا ایمان مشرف کی گئے خوراک خلا پریگ دا دمرا حسن اللہ تبارک و تعالی محبوب پیغمبر تور کړی دی. سلویخ کسان چې کلکین آستل خوراک و طعامیو کو اغا سلویخ توالم ایمان روڑو 110 کسان برابر شو. 110 کسان چې برابر شو 10 کسان حضور پاک نور راولا 10 نور رو وختل 120 کسانو پا ایک دم پا یو کاسا خوراک باندی ایمانونو مسلمانان شو کاسا لا ختم شوی نوا. اس دا اللہ محبوب پیغمبر اس زمون نمبر دے ورے دوالا یاران مبارکان کاسی تکین آستل ذکر محبوب فرمائی پا ما تکڑے روٹے کے ثواب زیاد تے دے کہ برکت زیاد بھی. روٹے چی کاسا کے ما تکی او ورتکین او خورین دا سنت طریقہ دا او پدے کی برکت ویگا ختمی کی نا امدہ سے بہت سر لستر اٹھے اخرے پتینے لگے اور نا چی کم حضور پاک کم عمل خود لے لے پاگے کی برکت وی دا حضور پاک پا ہر سنت جندی کولو کی خیر پروت دے. نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منورے تا ہجرتو کو دا یا صرف نا مدینہ منورہ شوا. اس پاکے مخ کے پاکے بیماران بزیاتو اس پاکی بیماران جوڑی گئے اور اس چی ہر قسم بیمار لارشی او پا گنبت خضرا مبارک کی نظر اولگی او پا دغا لس منارو باندے نظر اولگی یار ہر قسم بیماری چی پا دکی موجود وی دا مدینی منوری دمرا برکت تیج دا برکت دا خاطر طولی بیماری وسر ختمی شی. دا یو وطن نچی رازی جاری بنو او دا مدینی منوری نچی رازی سترگو نبی اختیار اوخ کی روانی ذکر دا مدینی منوری گرد و غبار اگر دمرا برکت لری چی دون مین خلقو لورگڑی وی چی اگر دا چاہری کی دا مدینی منوری لاری کسے اللہ دی زمین دا طول بار بار نصیب ہو گر دی. او دا دعا کے چی خدای پاک دا کرونا بیماری دا کو ہر قسم وبا و مسئلہ دا او مسلمانانو باندی دا خیستہ مقامات بندی. اللہ تبارک و تعالی دا طرف یو امتحان دے. اللہ کریم دا حضور پاک پا خاطر بند اللہ رے طول کولو گر دوا. مولا کریم بند بیلے زمین دا طول روانے کا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی برحمتک یا ارحم الراحمین.